بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. د اسلام دین یو ښکلی خاصیت هغه دا دی چې په هر حکم کې د انسان فایده لیکلې ده، د آخرت فایده او د دنیا فایده، او بیا چې کله دا دواړه سره رایوځای شي نو هغه هم غټه فایده د انسان دپاره. دغه رنګه یو شی چې هغې کې الله رب العالمین د انسان د صحت دپاره هم فایده ایښې ده او عبادت کې ورته هم حساب کړی دی، هغه مسواک استعمالول دي، مسواک وال دي. په دې کې ډېر زیات احادیث صحیح حدیث ثابت شوي دي او روایت دي د مسواک په فضیلت کې او مسواک طرف ته ترغیب کې. په هغې باندې اکتفا کوو، یو څو حدیث راخلو او د هغې نه یو چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که زما امت باندې چرته مشقت نه وی نو ما به هر وخت مانځه کې دوی ته د مسواک والو حکم کړی وی. او یو روایت کې د اودس وخت راغلی دی. د دې نه دا معلومیږي چې مسواک وال دا ډیر زیات اهمیت لري او دې باندې عمل کول پکار دي. همدغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بل عمل نه دا معلومیږي چې دا ډیر زیات اهمیت او فایدې والا کار دی. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به هغه خپل کور ته رادننه شو نو هغې به مسواک وو. همدغه رنګ د مانځه په ټیم کې اقامت په وخت کې مسواک وال، همدغه رنګ د اودس په ټیم کې مسواک کول، همدغه رنګ فارغ ټیم کې مسواک کول دا د انسان دپاره ډېر فایدهمند دی. انسان هر وخت کوشش کوي چې هغه داسې کار وکړي چې خپل رب رضا کړي، د الله رب العالمین رضامندي حاصله کړي. او د هغې دپاره بهترین شی چې الله رب العالمین موږ او تاسو ته ښودلی دی هغه دا دی، دوه فایدې دی غټې ذکر کړي دي. اولنۍ فایده دا ده چې دا مسواک وال دا د خولې صفایي او پاکوالی دی او دغه رنګ مرضات للرب د خپل رب د رضامندۍ سبب دی، الله پې رضا کېږي دی باندې. نو کوم انسان چې کله په دې باندې احساس وکړي چې یاره په خوله کې بدبویي پیدا شوه او یا لږ داسې کریحه بوی پکې راغی نو هغه له پکار ده چې سمدستي هغه د مسواک نه کار واخلي. بله دا چې مسواک چې کوم دی د هغې صحي فایدې هغه دا دي چې انسان په خوله کې چې کوم جراثیم دی هغه مکمل ختمی، ضرر د هغې بالکل نشته دی، ځکه چې دا یو قسم ته عبادت په شکل کې الله رب العالمین موږ او تاسو له راکړی دی چې کله په اودس کې دا وال کېږي. لہذا هر مسلمان له پکار دی چې دا سنت چې کوم دی دا راژوندی کړي او په دې باندې عمل وکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر یو سنت باندې باید چې عمل وشي. الله نه دا دعا کو چې الله رب العالمین موږ او تاسو له د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتونو د راژوندي کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.